اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. ډیرو مرګرو دا ویلو چې حکیم صاحب ته د قبض باره کې د معدې په باره کې یو بله تفصیلي ویډیو جوړه کړه. نو دا ویډیو زموږ د هغه زنانو هغه نارینو او د هغه ماشومانو دپاره ده چې د کومو کسانو قبض وي. قبض دې ته وایي چې د هغې 3-4 ورځې بعد ډکې متیازې کېږي یا په هغې په لیټرین کې په ګنټه ناستې او ډکې متیازې یې نه کېږي. نو دا خصوصي د هغې دپاره ده. سمپل 2 څیزونه دي. نو دا یاد ساتئ، دا تاسو ځان له والی دا دي تیزپات. دا وګورئ ښه وروره. نو دا چې کوم دا تیزپات پاڼې دا به 100 ګرام دا والی او دې سره دا دویم چې کوم دا سنامکي ده. ټیک شو. نو دا به تاسو والی تقریبا 100 ګرام به همدام والی. دا دواړه چې تاسو 100 ګرام والی دا به تاسو پوډر کې چې دا تاسو پوډر کې هغه کسان ځکه چې ځینې کسان داسې راځي چې هغوی 15 ورځې یو هفته او 2 هفتې بعد ډکې متیازې کوي. نو هغوی به دا بیا نیمه چمچ 3 ټیمه استعمالوي. هغه کسان چې کم کسان 2-3 ورځې بعد ډکې متیازې کوي نو هغوی به دا د چمچ تقریبا نیمه چمچ تازه اوبو سره 2 ټیمه استعمالوي. چې د کومو کسانو خېټه صرف سخته وي او ډېر ساعت پخانې دپاره لیټرین کې ډېر ساعت ناست وي او خېټه کې تو یا درد هم راځي، هغوی به دا نیمه چمچ د شپې روټۍ پسې 40-50 منټ بعد دا استعمالوي. انشاءالله تعالی د قبض دا مسله به مو حل وي. هغه کسان چې د کومو کسانو خېټه ډېره زیاته سخته وي او د هغې نه په ډکو متیازو کې وینه ځي هغوی دې بیا دا 3 ټیمې استعمالوي خو د چمچ د 4مې حصې نه هم کم تازه اوبو سره. او که ډک متیازو کې وینه ډېره زیاته ځي او ورسره تشي متیازې سودي هم نو هغوی به داسې چلو کړي چې هغوی به یو چونډۍ زیره، یو چونډۍ کاږه او یو شین لاچي دا به یو کپ اوبو کې جوش کړي، شنې پتې پکې نه دا به جوش کی او کې کعبې سره به د دې پوډرو نه د چمچ 4مه حصه سټارټ کی. الله تعالی به دغه تکلیفونه انتهایی کم کی. چې کومو کسانو ته د دې نه علاوه څه مسله هم وي نو هغوی تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. دویمه خبره دا ده چې زموږ په ټول پاکستان کې او بلکې نن سبا زموږ اګریمنټ شوی په ټوله دنیا کې موږ دوی ټول دنیا ته موږ سپلای کولی شو. نو که چاته څه مسله وي او نشي اغوښتې یا شک وي چې یاره څوک راله 2 نمبري را سره ونه کړي نو دا دوی موږ سره میلاویږي. هر ځای ته موږ دا لیږلی شو چې تا ته دې باره کې څه مسله وي ما سره رابطه کولی شي. د وټسپ نمبر 0333 91 38 479 دا د وټسپ نمبر دی او سیل نمبر هم دی. دویم نمبر دی د زوم 0311 935542 په دې تاسو رابطه کولی شئ انشاءالله تعالی. او بل دا چې په دې کوشش دا وکړئ چې ما ته فون کوئ ځکه چې میسیجز ډېر زیات دي نو هر چا ته جواب زه په خپله ورکوم، په اسسټنټ باندې نه ورکوم. تاسو چې ما سره کمې خبرې وکړئ دا ستاسو ما سره امانت وي. دا د چرې نه چا سره شیر کوم او نه شیر کول پکار دي ځکه چې دا یو سنت طریقه ده. نو چې چا څه مسله وي دا استعمال کې د استعمال نه بعد ما ته فون وکړئ چې څه مسله وي الله به حل کړي انشاءالله. السلام علیکم.